بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، ندای ایمان سیریز کې خوش آمدید. نن په ندای ایمان سیریز کې زمونږ موضوع ده هغه صبر. صبر یو داسې خصوصیت دی چې دا د هر مسلمان په زندګۍ کې انتهایی اهمیت ساتي او انتهایی اهمیت لري. په زندګۍ کې به انسان ته هر قسم مشکلات، پریشانیانې، ازمایښونه هغه مخې ته راځي، لیکن په دې کې به هغه خلک کامیابیږي چې څوک په دې مشکلاتو، په دې ازمایښونو، په دې پریشانیانو باندې صبر کوي او د صبر په ذریعه سره د دې سره مقابله کوي. صبر د صبر لغوي معنی ده تحمل کول او برداشت کول. او په اسلامی نقطه نظر کې د صبر مطلب دی چې انسان د الله د پاره په دې انسان باندې کومې پریشانیانې راځي دې باغې باندې صبر وکړي او د الله د طرفه د کوم ازمایښونه ورکول کېږي دې د هغې په صبر سره مقابله وکړي. او د صبر حقیقي مفهوم دا دی چې انسان د الله په مرضی باندې راضي شي، چاهے حالات دې هر څنګه ولنی، که ښه او که بدي. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي وانما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. او د صبر کولو اجر چې دی هغه په بې حسابه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک مفهوم صدارنګ دی په تاسو کې یو کس چې هغه کله څه مشکل یا تکلیف ومومي او هغه صبر کوي، نو الله پاک دا هغه لپاره د جنت دروازې هغه خلاوي. چې په تاسو کې یو کس هغه صبر، هغه څه مشکل یا تکلیف بیا مومي او د هغه باندې صبر وکړي، نو الله پاک د هغه لپاره د جنت هغه دروازې هغه خلاوي. د صبر یو څو فواید دي چې په هغې کې نمبر 1 د الله رضا په حاصلېږي. صبر د انسان الله ته نږدې کوي. په صبر سره زړه ته سکون ملاويږي. په صبر کولو سره د انسان زړه ته سکون او اطمینان حاصلېږي. د آخرت کامیابی ملاويږي. د صبر کولو والا د الله په دربار کې هغه ډیر لوی مقام او د په جنت کې عزت ملاويږي. د دنیا د ازمایښتونو مقابله وکړي. صبر انسان له د زندګۍ د مشکلاتو مقابله کولو طاقت ورکوي. عزت او وقار په د انسان اوچتېږي. صبر د انسان عزت او وقار دا اوچتوي او دله د نورو خلکو په نظر کې هغه عزت ورکوي. کله چې هم مونږ ته په زندګۍ کې څه مشکلات په مخه راشي، نو مونږ به د صبر لمن هغه مضبوطه نیسو او د الله نه به دعا کوو چې کله هم زموږ په زړه کې غوسه یا مایوسي راشي، نو په دغه وخت کې به مونږ صبر کوو او د الله په رضا باندې به راضي یو. او که چېرته مونږه په امتحان یا ازمایش کې یو، نو یقین به ساتو چې د الله وعده شته هغه رښتونې ده او الله پاک په زموږ سره خپل مدد او نصرت کوي. نو الله پاک یا الله مونږ ته د صبر توفیق راکړي، زمونږ زړونه په سکون او په اطمینان کې، او مونږه په ازمایشونو باندې مونږ د صبر توفیق راکړي او مونږه د جنت د نعمتونو وارثان جوړ کړي.